امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم حسن ترتیب ابواب ته ورکړی دی، د خپل کتاب تړلی دی، او دا کمال ربط په دې کتبو کې 103 کتابونه دي په صحیح البخاري کې. کتاب الایمان، کتاب الصلاة، کتاب المواقیت، کتاب الغسل، او 3801 بابونه دي په صحیح بخاري کې. امام ابو خلیفه وایي 3450 ابواب دي. بهرحال سبابونه تش پاتې شوي دي، دته هغه متعلق حدیث نه میلاو شي. کتاب الایمان او کتاب التوحید په منځ کې څه ربط دی وایي، او دا کوم ربط چې ده کړی دی دا بل چا نه دی کړی. د امام بخاري علم، د امام بخاري د تعلیقاتو نه پته لګي. ډېر لوی محدث په تمامو حافظه ډېره زیاته وه چې کله به یو پیره کتاب ولیدو دیم مطالعې ته به ضرورت نه. کمال یې کړی دی کتاب الایمان. نو توحید خو جزء اعظم د ایمان دی که توحید جزء اعظم د ایمان دی، او د ایمان دپاره 3 اصول دي: توحید، رسالت او قیامت کنه لیوم القیامه. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. د ایمان اصول څو دي؟ 3: توحید، رسالت، قیامت. او جزء اعظم په ایمان کې توحید دی. موږ ته اشاره کوي او موږ ته ښایي چې د مسلمان د ژوند آغاز دین د توحید نه وي او د ایمان نه، او د مسلمان د ژوند انتها دې هم د توحید او د ایمان نه وي که نه. نو کتاب الایمان او کتاب التوحید دا ربط الخاتمة بالفاتحة ربط تروستی لولنبی نساء. او بیا وی انما الاعمال بالنیات. ټیم د مصر ډېر مختصر دی او بحث ډېر زیات دی چې هغه اعمال چې ته یې کوې هغه خو په نیتونو سره دي که نه. صحت د اعمالو به راځي په نیت، صحت د ثوابونو به راځي، د اعمالو به راځي په نیت سره. نو اول چې شی شو؟ نیت. ورپسې څه شی شو؟ عمل. نو ورپسې څه شی شو؟ ټول که نه. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. کوم اعمال چې ته په دنیا کې کې هغې دپاره به اول نیت وي. که ستا نیت د فرض و جو عمل به دې فرض وي، که نیت دې د نفل و جو عمل به دې نفل وي الی آخره. او د هغه اعمالو چې هغه ادا کېږي په نیت سره، نو ځای کوم دی؟ دنیا ده، دنیا ده، آخرت نه دی. آخرت کې د دغه اعمالو نیت نشته، آخرت کې د دغه اعمالو طول دی. دې طرف ته اشاره کوي چې بنده بېغمه کېږه مه. ته چې کوم اعمال نن دلته په دې دنیا کې کوې، نو دا اعمال به تا ته سبا له تللی شي، دا اعمال به تا ته تللی شي. نو انما الاعمال بالنیات. دا حدیث ولنبي نه راوړی دی. دا زموږ سره صحیح البخاري لنبي حدیث. او کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحي هو کلام الهی دی. او څو باب په کتاب التوحید کې لګول دي. باب قول الله تعالی وکلم الله موسی تکلیما. امام بخاری که باب لګوي وضاحت هم کوي، نو رد هم کوي په فرقه دوالله باندې. هغه خلک چې منکر دي د الله تعالی جل جلاله د صفاتونه، د الله د کلام د الله یو صفت دی. نو ثابته کوي په کتاب التوحید کې چې باب قول الله تعالی وکلم الله موسی تکلیما. کلام الرب لجبریل، کلام الرب للانبیاء. دا بابونه لګي دي. او بیا وایي انما الاعمال بالنیات. دا حدیث امام بخاری ذکر کړی دی، عجیبه کمال یې کړی دی. دی اولنی استاد دی. حدثنا الحمیدي عبد الله بن زبیر. دا د اولنی استاد دی. او محمد بن اشکاب، محمد بن اشکاب هغه وروستی استاد دی. کتاب هم په ختمېدو شو، استاد هم وروستی شو، کتاب ابتدا شو، استاد یې مړندی دی. عجیبه کمال کوي. او بیا وایي حدثنا سفیان. دا حدیث چې ده روایت کړی دی دا سوداسیاتو کې دی. سوداسیات تاسو به خفه کېږئ نه. موږ له پکار دي چې موږ په دې کې خپل د امام ابو حنیفه رحمه الله یو 2 منټه یو 15 منټه څه نه څه ووایو که نه، که نه بده وایي. دا خلک چې دا کمې ګوتې نیسي او دا کم عیبونه بیانوي په امام ابو حنیفه او کم مذاق او مسخرې ورسره کوي،
نو پکار دا دی چې زموږ دې سرونه ډانګي راواچوي خلک ول دا موږ نه وایو سزا یې دا دی چې موږ له سزا راکړي چې تا دا ویلې دا خلک به ولې دومره د بیادبۍ سر خوړلی جوړېدو دا حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله را نقل کړلی په مسند امام ابو حنیفه انما الاعمال بالنیات او هغه په رباعیاتو کې را نقل کړلی امام بخاری په سداسیاتو کې را نقل کړلی په شپږو واسطو حضور ته رسېدلی امام ابو حنیفه چې را نقل کړلی په څلورو واسطو حضور ته رسېدلی سبحان الله او که د امام بخاری په 22 ثلاثیاتو باندې بین الاقوامي کتاب صحیح البخاري هغه مقبول ګرځېدلی دی نو 16 احادیات د امام ابو حنیفه رحمه الله په کتابونو کې موجود دي ثلاثیات نه احادیات په یو واسطه حضور ته رسېدلی انس رضی الله عنه حدیث را نقل کړلی حضور ته رسېدلی یوه واسطه ده په میانځ د رسول الله او د امام ابو حنیفه 16 احادیات که د امام بخاری رحمت الله علیه 22 ثلاثیات دي نو د امام ابو حنیفه رحمه الله 506 ثنائیات دي 506 هغه حدیث چې په دوه واسطو حضور ته رسېدلی که د امام بخاری 22 په درو واسطو حضور ته رسېدلی نو د امام ابو حنیفه 506 حدیث په دوه واسطو حضور ته رسېدلی امام الائمه ورته وایي شیخ ابن تیمیه لیکي امام الائمه ابن حبان امام الائمه ابن حبان 25 احادیث د امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل ابن حبان صحیح کړه نقل کړل او امام بخاری رحمت الله علیه کمال کړی دی سوی ويحدثنا يحيى بن سعيد الانصاري او بیا وی ويحدثنا حميدي د خپل استاد وحدثنا سفيان بن عيينه دلته دا کمال کړی دی دلته سفیان نو پکار دلته امام ابو حنیفه پکار دلته کې حدثنا ابو حنیفه د امام ابو حنیفه رحم الله په ځای حدثنا سفیان ابن عیینه لیکلی دی د دې نوم روایت دی خیر دی څه خبره ده خو لږه ګیله خو پاتې کېږي او د سفیان ابن عیینه په ځای امام ابو حنیفه دی او د هغه نه دېخوا په څلورو رباعیاتو کې حدیث رسېدلی او دا سفیان ابن عیینه څوک دی لږ وګورئ دا د امام بخاری د استاد دا د استاد دی سفیان ابن عیینه وایي ما مقلت عینی پی ابي حنیفه ما سترګو دا ګټ په دې ګټ د سترګو چې څه دي ته مقلت وایي د سترګو دا کسی چې ما چې د کړي دي چاته په دې موجوده دنیا کې د امام ابو حنیفه په مثل ما څوک نه دی لیکلی د مکې نه چې سفیان ابن عیینه راغی نو د حدیثو د درس خوند دی وایي ما له امام ابو حنیفه در راکړه چې په خپل درسګاه کې کېنولم دا د امام ابو حنیفه شاګرد دی تاسو چې بخاري اړوئ راړوئ نو دا پکې راځي چې حدثنا عبدالله ابن مبارک د امام بخاري په استادانو کې دی عبدالله ابن مبارک وایي لولا اعانني الله بأبي حنیفه لكنت كسائر الناس که چېرته د ما سره امداد نه وی کړی الله تعالی په ابو حنیفه د حدیثو په خوند کې نو زه به هم د دې عامو خلکو په شانتې یو فرد به ومه که نن که زه په حلقه حدیث کې ناست یم او زما په زرګونو شاګردان دي دا د امام ابو حنیفه رحمه الله برکت دی چې زه د هغه شاګرد وم امام عبدالله بن مبارک مکی بن ابراهیم 16 احادیث او په 11 احادیثو کې د امام بخاری رحمت الله علیه په ثلاثیاتو کې استاد مکی بن ابراهیم د بلخ نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردۍ کې 1500 احادیث یاد کړي مکی بن ابراهیم امام طبرانی موجود موجم کبیر نو امام ابو حنیفه امام الائمه فی الحدیث دا خو ربط الخاتمه فی الفاتحه وس په کوم طرف باندې چې امام بخاری رحمت الله علیه په کوم مقصود کې او په کوم غرض کې او په کوم بنیاد
باب را نقل کړی دی هغه خلاف د جهمیه چې جهمیه او معتزله یو فرقه ده 12 فرقې دي او د دې بانی چې کوم واصل بن عطا په سن 110 کې امام حسن بصری رحمت الله علیه وفات شوی دی او د شاګردو معتزلی شو دیو په 5 اصول خپل مذهب جوړ کړل ځکه چې په دې کې دی فیلسوف په خوب کې ولې خسته شکل کې مونږ ته ماته د نصیحت کوي خدای واحد لا شریک ګڼه او چې عقل څه ته صحیح وي هغه صحیح ګڼه او چې عقل څه شی ته صحیح نه وي هغه صحیح مه ګڼه نو دوی په عقل ایمان راوړی دی او موږ او تاسو په خدای ایمان راوړی دی او د خدای پاک په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث او په رسول الله باندې ایمان راوړی معتزله اصول توحید عدل اصحاب عدل والتوحید ځان په دې مسما کړ د خپل نوم ځان لای خو دی موږ به دا نه وایو دې ته اشاره راکړي چې هغه 1500 کاله مخکې مولوي صاحب خبره کړله اوس ته کې دا ته ښه پوهېږي یو د جهل خبره ده نه زه ښه پوهېږم او نه 1500 کاله مخکې مولوي صاحب ښه پوهېږي ښه چې پوهېږي هغه څوک دی چې هغه سره ثبوت وي هغه سره دلیل وي موږ اهل سنت والجماعت امام بخاري رحمت الله علیه اهل سنت والجماعت او دویم وعد وعید دریم او څلورم امر بالمعروف او نهی عن المنکر وایي موږ به تبلیغ کوو معتزله او جهمیه او پنځم منزله بین المنزلتین په دې 5 اصولو باندې مذهب جوړ کړو او دار و مدار یې د هغې د ثبوت وګرځاو په عقل دلیل ولا عقل وګرځاو ما ته متوجه شي دلیل یې څه عقل چې کومه خبره به چې کوم نقل به راغی د عقل خلاف نو دوی به د هغې نقل نه یا انکار کوو یا به یې پکې تاویل کوو د الله د صفاتو نه ټول منکر د خدای د ټولو صفاتو نه دي منکر ولې عقل یې نه مني امام بخاري رحمت الله علیه په دغه فرقو باندې رد کوي دوی وایي الله کلام نه کوي کلام خو په مخارجو باندې کېږي په شونډو کېږي په غاښونو کېږي په ژبه باندې کېږي نو د الله پاک خدا نشته نو کلام څنګه کوي دا دلیل دی سره عقل امام بخاري تمام عبادات او معاملات کتابونه 2 جلد ورسول د کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه پوری او بیا د هغې نه اخوا توحید کتاب التوحید ذکر کړه ولې ځکه چې که عبادات دي او که معاملات دي موږ له اشاره راکوي دا ټول شریعت مطهره کې که عبادات دي او که معاملات دي ټول محتاج دي کتاب الله او سنت رسول ته دارومدار د دې صحت په کتاب الله او سنت رسول دی نو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه په 2 جلد کې اخري کړو د شریعت تمام تقی پورې والا ټول کتابونو ماخذ کتاب الله او سنت رسول دی اشاره یې ورکړه چې د عقل استبر خیږي د تورې کرښې ملنګ به نه جوړېږي خبره په ثبوت باندې کې او بیا کتاب الله او سنت رسول د هغې مرکزي او بنیادي شی هغه توحید دی ولې که توحید یې پسې زور سره چې که توحید نه وي د چا سره او کتاب الله باندې څومره پاییزي او په سنت رسول الله څومره پاییزي دا بېکاره دی هباء منصوره امام بخاري خو ځکه به دی کتاب التوحید کې باب نقل کوي که نه باب قراءة الفاجر والمنافق وأن قراءتهم وأصواتهم لا يجاوز حناجرهم کستا قرات د توحید دی او کستا قرات د قرآن دی او کستا قرات د حدیثو دی خو چې ته فاسق او فاجر یې ستا ایمان د دې ځای نه پورته کېږي ځکه کتاب التوحید راوښه معتزله وایي چې موږ د الله کلام نه منو موږ ټول د اعراضو نه منو دا خو ټول اعراض دي تا خبرې وکړې لاړې که نه ته چې خبرې کوې نو هغه خبرې په تا پسې ورپسې دي ته چې مونځ کوې هغه مونځ تا پسې کور ته لاړ مړو ته ثوابونه نه رسي په مړو پسې دواګانې مه کوئ وایي څوک وایي معتزله ولې دا اعراض دي نه رسي دي وجود نشته اهل سنت والجماعت د دې خلاف دي ټول د اعمالو نشته ټول د اعمالو
ځکه نشته چې اقوال نشته، اعمال نشته. چې اقوال او اعمال شته دی نه مونځ خو ته وکړو لاړو، خبره ته وکړه خولې نه لاړه واولته. نو چې اعمال نشته نو تلې څه شی؟ نو چې د تللو څه شته دی نه نو په تله باندې څه کوې؟ دا اعراض دي. او تلل خو د یو بریپروش کار دی، بریپروش کار دی چې هغه ته څه شی نه معلوم که نه. ته دوکاندار ته وایې چې مال 1 کیلو چیني راکړه، نو دغه شانتې ورکړه که نه، هغه ما ته معلومه نه چې وایي تلم که. نو ټول خو به هغه څوک کوي چې چا ته معلوم نه وي. نو الله جل جلاله ته خو د هر چا اعمال معلوم دي، د هر چا محبت ورته معلوم دی، د هر چا کفر ورته معلوم دی، د هر چا درد ورته معلوم دی. نو هغه په ټول باندې څه کوي؟ نو موږ اصحاب عدل والتوحید یو، زموږ عقیده ټیک ده، موږ سره دلایل دي. امام بخاري پرې رد کوي چې الله ته خو بېشکه معلوم دي، خو الله یې تلې حجتونه قایموي د قیامت په ورځ چې بنده جهنم ته روان وي چې ورته وښیي چې تا چې دا ګوډې راوړلی دی د اعمالو نه ډک، او هلې ځلې د قیامت په ورځ وشوې، وهلته کول وشو، اعتراضات او سوالات او جوابات وشو، ګواهانې مختلفې په هغې باندې پیغ آخري مرحله کې ټول دی. دا غاړې خورالې که نه، دا غټه کیسه ده، تفسیر غواړي دا په ګنټو ګنټو په دې باندې کمې دي. خو اختصار سره خبره کوو. اخري مرحله کې تا یو بوجۍ د نیکو راوړه او بله دې د بدو راوړه، تلې ته وړاندې کړه. اخري مرحله دې اوس خو به دې کړه چې چاپړې مخې ته جنت، ګسې چاپړې مخې ته دوزخ، د تلې مخې ته مخامخ پل صراط دی. اوس بس اخري مرحله ده، وایي تله د چا نه یې کوي نشتې، ټولې بدۍ دي، جهنم کافران. د چا ټولې نیکۍ دي بدۍ نشته، اب جنت ته ځي. د پیغمبرانو طولونه نشته، اب جنت ته ځي. د سرو کافرو طولونه نشته، اب دوزخ ته ځي. یو نیم کافر او رجل حبر کبیر سمین، هغه به هم په تله کې کېښودی شي، وبه یې تللی شي، ګورې اجسام نه تللی کېږي. د کافر د وزن لپاره چې د کافر څه وزن نشته. څومره حبر سمین غوټ چاق سړی به په تله کې کېږي. عبدالله بن مسعود و چې پنډی دی، ډېر باریک بدن و، اب هم په دې تله کې حضور فرمایي چې د ده پنډی وزن د احد د غر نه وزني دی. الله به خپله کلمه وتلي، لا اله الا الله محمد رسول الله، تلې چاپې کې به کېږي. خلکو ته وښایي چې تله یې په دې درانه کړه. دا عام قانون نه دی، عام قانون هغه د اعمالو دی. اعمال به تللی کېږي، الله به دې اعمالو ته حجم ورکړي، جسم به ورته ورکړي. او دا په دې دنیا کې نبي علیه السلام چې خوب کې په یې ولیدل، ویس کړل بیا پاتې عمر رضی الله عنه، نبي علیه السلام ته صحابه فرمایي فما اولته یا رسول الله، دې څه ته وایي؟ العلم، علم خو عرض دی، په پیو په شکل کې مرګ عرض دی. څوک عرض دی، مرګ له والا جسم ورکړي، د ګډ په شکل به راشي، ذبح بشي. ژوند عرض دی، حضور علیه السلام له اس مثل ورکړی. مدینې منورې نه توره ششکه بلا ووته، ګډ وډ غاښونه، ببر سر. صحابه کرام ته فرمایي چې یا رسول الله دا چې شی؟ وایي دا تبه وه ما جحفې ته وزغلوله، تبه خو عرض دی. حضور علیه السلام وایي د مدینې منورې نه مې تبه وزغلوله، مې ورته وایي چې د جحفې نه دې خوا ایساره نه شي. وایي دا هغه تبه وه. د شادابۍ 7 کلونه او د قاصالۍ 7 کلونه په 7 غواګانو کې او په 7 خوارو غواګانو کې او سربو کې او په 7 شنو وږو کې او په 7 وچو وږو کې عزیز مصر په خوب کې ولیدو. تعبیر الله دا خو اعراض دي. قاصالۍ څوک دي؟ شادابي څوک دي؟ خوشحالي څوک دي؟ چې الله دې شیزونو ته جسم ورکولی شي، الله اعمالو ته په طریقه ولا جسم ورکولی شي. امام بخاري رحمت الله علیه راغی په دغې فرقو باندې رد کوي چې الله بې د آلین او بې د مخارجو نه کلام کوي. ژبه چې لګیا د ژبې ته ضرورت نشته د بلې ژبې. ژبه خبرې نه کوي، موږ خبرې کوو په ژبې، ژبه په کومه ژبه خبرې کوي، هغه بله ژبه په کومه ژبې، هغه بله ژبه په کومه. دا خو تسلسل دی او باطل دی. هر عرض چې انتها ته ورسي، هر څیز د عرض، هر څیز په عرضیاتو کې چې انتها ته ورسي نو ودرېږي به په الله. ژبه چا کوله وکړه؟ الله. ژبه چا کوله وکړه؟ الله. الله په خپله کلام کوي، محتاج نه دی، ردې کوي.
امام بخاری وی باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط او نسب کو منګه و بدلو منګه موازین جمع د میزان